بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. د 15 د شعبان متعلق یو مختصره خبره، چونکی پر دې موضوع باندې موږ مکرر بیانونه سوي دي، خو بیا هم د بعضو ملګرو مکرر غوښتنې په واټس اپ کې چې کومه شپه د 15 د شعبان ده او په دې شپه کې څه وکړو او څه خصوصیات یې د دې شپې یا د دې میاشتې. نو مختصره خبره به بیا وکړو. را روانه شپه چې د جمعې مبارکې شپه ده، د 15 شپه ده چې 15 د شعبان دی، سږ کال چې 1440 کال دی، د سږ کال د حساب موافق را روانه شپه د جمعې شپه د 15 شپه ده، او را روانه ورځ چې د جمعې ورځ ده د 15 ورځ ده. په دغه شپه باندې عبادت وکړي، په عبادت باندې ویښه کوي او په سبا ورځ باندې روژه ونیسي. دا شپې دپاره په اسلام کې یو عظیم شان دی، یو خصوصیات لري. دا شپه د قدر شپه ده، د عزت شپه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټوله میاشت د برات کې در نور وخت روژې ډیرې نیولې. مسلم شریف حدیث دی، د مؤمنانو مور بی بی مبارکه وایي ډیر روژې چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نیولې هغه یې په برات کې نیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به ویل چې خلک د برات د میاشت څخه غافله دي، خو په دې میاشت کې اعمال الله جل جلاله ته ډیر پورته کیږي. نو زه دا خوښوم چې زما عمل پورته کیږي، زما روژه وي. مسند احمد روایت دی. دغه میاشت د برات چې ده، په دې کې درود شریف پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې باید چې مسلمان ډیر ووایي، ځکه امام قسطلاني رحمه الله مواهب لدنیه کې او حفیظ صالحي دمشقي سبل الهدى والرشاد کې دواړه لیکي چې آیت مبارک چې پر نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې نازل شوی دی د امت لپاره په قرآن پاک کې د درود په باب کې ان الله وملائکته یصلون علی النبی، دغه آیت مبارک چې الله تعالی وایي الله وایي زم درود پر نبی علیه السلام وایم، ملائکه هم پر وایي تاسو هم ای مؤمنانو درود وایست. دغه آیت مبارک په دغه میاشت کې د 15 په میاشت کې د شعبان د برات په میاشت کې نازل شوی دی. نو په دې خاطر باندې چې د آیت مبارک نزول په دې میاشت کې شوی دی، نو درود شریف په دې میاشت کې خاص کر په دې شپه د 15 باندې ډیر درود وایي. الله تعالی امر د درود په دغه میاشت کې کړی دی. بیا چې کومه د خاص شپه ده چې د 15 شپه د قرآن پاک او احادیثو کې د مبارکان ته لیلة المبارکه ویل شوی، د مبارکه شپه، د اجابت شپه دعای پکې قبلیږي، د براءت شپه د اور د عذاب خلک پکې خلاصیږي، د غفران شپه د خدای تعالی جل خلکو ته بخښه پکې کوي. ډیر خصوصیات پکې دي. اسلامي تاریخ د نگاه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د شاعري دپاره د اسمان څخه سپوږمۍ را شوه سوې ده، د نبی علیه السلام د رسالت شاهدي ادا کړې ده. دا په دغه میاشت په دغه شپه باندې سوې ده، د 15 په شپه باندې. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مبارک فرمایي کافران راټول سول نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته، ورته ویل یو علامه راته وښیه چې ته نبی یې. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته ویل که ته چیرې رښتیاګو پیغمبر یې د سپوږمۍ 2 ځایه که چې ستا شاهدي ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ګوتې ورته وښورولې مبارکانې، سپوږمۍ 2 ځایه سوله، پر جبل ابي قبیس او پر جبل قیعان په نامه باندې غر، او پر دې غرو راشوه سول او نارې کړلې سپوږمۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت شاهدي ادا کړ. کافران ورته کتل، د نبی علیه السلام د رسالت شاهدي ادا کړ. یو پلا به سترګې وموږلې چې دا خو موږ خو خوب نه وینو، بیا به وموږلې، بیا به وموږلې. هغه یې وکتل سپوږمۍ راشوه سوې ده. نارې کړلې والسحر محمد اعیننا، والنبي علیه السلام زموږ په سترګو باندې جادو وکړي. بیا بعضو ویل چې جادو کې کړی په موږ به یې کړی، په عام دنیا خو نسي کولی. نورې قافلې چې راغلې هغو څخه یې پوښتنې وکړلې، قافلې تللې وې چې راغلې پوښتنې ځینې وکړې، هغو موږ هم ولیده چې سپوږمۍ 2 ځایه سول. خالد دلته جادو که سوی پر تاسو باندې به وایي، په سفر کې چې خلک وو هغو هم ولیدل. دغه سپوږمۍ معجزه چې کومه ښکاره سوې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب کې، دا حفیظ صالحي دمشقي سبل الهدى والرشاد کې لیکلي، دا د 15 شپه وه چې دغه سبا شپه را روانه شوه. کعبه مبارکې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخکې د کعبې شریفې مدینې منورې ته، په مدینه منوره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم رالی،
و بیت المقدس ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم 14 یا 18 میاشتې لمونځ کړی دی. د بیت المقدس خواته نبی علیه السلام لمونځ کوي 14 یا 18 میاشتې. خو ډېرې خوښوله چې کشکې مې لمونځ کعبې ته راوښتي وي. جبرائیل علیه السلام ورته رالی، آیاتونه مبارکان یې نازل کړله چې سورة البقره کې آیاتونه دي. ورته ویل چې الله بلاکۍ په مخ واړوه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آیاتونه مبارکان نازل سول چې الله تعالی بلاکۍ په ستا رضا دا و چې کعبې ته مخ واړی، اوس مخ واړول لمونځ کعبې ته کوي. دغه چې لمونځ یې و کعبې شریف ته شروع کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې لیکلي دي، ابن کثیر رحمه الله، امام ابن کثیر رحمه الله مبارک لیکلی دی چې دا د 15 شپه وه د شعبان د میاشتې. دا اوس چې موږ تاسو ته روانه سبا شپه ده، د 15 په شپه باندې د شعبان د میاشتې د 15 په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیاتونه نازل شوي دي د چې مخې اړولی دي د بیت المقدس څخه و قبلې شریف ته. مختلف اقوال پکې کې دي د کم وخت لمونځو، آیا د ماپښین لمونځو، بعضې احادیث مبارکانو کې راځي، بعضو کې راځي د مازدیګر لمونځو، بعضو کې متعدد اقوال پکې راځي. خو د 15 په شپه باندې د عمل چې پېښ شو دا په 15 باندې پېښ شوی دی، یا د 15 شپه یا د 15 روانه ورځ، یعنې په د 15 کې د عمل پېښ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ واړوي و بیت المقدس څخه و کعبې شریف مبارک ته واړوي. نو مقصد دا دی چې دلته اسلامي اثارم تاریخونه هم په دې میاشته کې ډیر دي. اجل په دې میاشته کې لیکل کېږي، د انسانانو د ژوند د مرګ حکم په دې میاشته کې کېږي. فیها یفرق کل امر حکیم، د انسانانو رزق خیر و شر رسول، ستا به څونه عمر وي هغه په دغه میاشته کې کېږي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مبارک فرمای په دغه میاشته کې الله جل جلاله فیصلې ملائکو ته وسپاري، پلانکی مړ که، پلانکی ژوندی که، پلانکی ته دونه قدر رزق ورکه، پلانکی ته دونه قدر رزق ورکه. حتی روایاتو کې راځي حضرت عطا ابن یسار سره مبارک فرمایي یو سړی واده کوي، یو سړی کور جوړي، یو سړی باغ جوړي، یو سړی په یو نورو کارو اخته دی، خو ملائکې نوم په مړو کې ویلي کړي وایي چې روان کاله پورې ته نسې رسېدلی، ستا نوم په مړو کې دی. یو سړی به د حج پیسې جمع کړي، وایي زه حج ته ځم، خو ملائکې به نوم په مړو کې لیکلی. نو سبا شپه که روان کال کې کم خلک مړه کېدل، اجل یې سبا شپه لیکل کېږي، ملائکو ته سپارل کېږي چې په دغه شپه باندې پر دغه وخت باندې دا سړی مړ کړي. نو معلومه نه ده چې د روان کاله پورې به څوک ژوندي. ها احادیث مبارکانو کې راځي د الله تعالی قضا او تقدیر په دعا باندې ردېږي. نو که سړی ښه دعاګانې وکړي په دا شپه کې، ډېرې دعاګانې وکړي الله تعالی ته په اخلاص باندې، په عاجزۍ باندې، د زړه د اخلاص، زړه به غافله نه وي، دعا چې قبلېږي یو شرط دا دی زړه کې به دې هم د هغه څه وي چې وایې، زړه به دې بلې خوا ته تصورات نه وي تللي، غافله به نه وي. نو که سړی ښه دعاګانې وکړي په دا شپه باندې، امکان شته چې د الله تعالی تقدیر دې ورسره بدل سي او الله جل دې ژوند ورلره ورکړي، الله تعالی به پراخ رزق ورلره ورکړي، الله تعالی به یې مشکلات ورحل کړي. د دې ټولو شیانو امکان شته. په دغه شپه باندې الله جل جلاله عام مغفرت کوي بندگان ته. حدیث مبارک کې راځي الله جل جلاله په دغه شپه د شعبان کې په 15 په شپه باندې ور ټول مخلوق ته الله تعالی بلا کې بخښي، ټولې ګناوي چې بنده په اخلاص توبه وکړي ټولې ګناوي الله ور بخښي. خو شرابي ته نور بخښي چې په دغه حال کې د شراب څخه توبه نه وکړي، کې توبه وکړي بیا ور بخښي. د مورپلار عاق چې وي د خدای دې مو ساتي، مورپلار ازار کړي وي چې د هغو څه بخښه ونه غواړي الله تعالی نه بخښي. کافر چې دی چې الله تعالی بلا کې څخه بخښه ونه غواړي، کفر پرې نږدې الله تعالی نه بخښي. یو حدیث کې راځي په عربو کې مشهوره قبیله چې وه غنم بني کلب، د بني کلب قبیله وه. مبارک علیه السلام وایي در هغو در پسو وړۍ ډېر خلک الله تعالی بخښي، دعاګانې پکې قبلیږي. حضرت علي کرم الله وجهه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، چې د 15 شپه راغله د شپې عبادت وکړي، سهار روژه ونیسي. الله جل جلاله په دغه شپه باندې غږونه کوي پر مخلوقاتو باندې، الا من مستغفر لي فاغفر له، یو څوک شته چې زه د بخښ ورته وکړم، څوک شته بخښه وغواړي، ګوره الله دعا قبلوي. الا مسترزق فارزقه، څوک شته چې ما څخه رزق وغواړي چې زه رزق ورکړم،
الا مبتلا فاعافيه، یو څوک شته چې هغه په یو تکلیف اخته زه یې ښه کړم، الا کذا الا کذا. یعنی هر دعا چې په دا شپه کوې خو چې په اخلاص باندې مارتول کوې، زړه دې غافله نه وي، الله جل جلاله به یې قبلوي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مبارک روایت هم شته. حضرت عبدالله ابن عمر سره مبارک به ویل چې په دغه څو شپو کې دعاګانې نه ردېږي. د اختر شپې یې کړې وې، د جمعې شپه یې کړې وه، او د 15 شپه یادول په دې باندې دعا نه ردېږي. امام شافعي رحمت الله تعالی علیه مبارکم کتاب الام کې لیکي چې د 15 په شپه باندې الله تعالی بلا کیف دعا قبلوي. نو دعا کول، عاجزي کول، په دا شپه باندې عبادات کول، دا مستحب کار دی چې وکړي. زیارت ته د قبرو تلل هم په دا شپه باندې سنت طریقه ده. حدیث مبارک کې راځي، د مؤمنانو مور بیبي مبارکه فرمایي، مسلم شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جنت البقیع ادیرې ته په دغه شپه باندې د 15 شپه باندې ورغلی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ویله چې په دې شپه باندې الله تعالی بلا کیف د امت ډیرو انسانانو ته بخښه کوي. نو ادیرو ته د 15 شپه باندې ورتلل پروا نه کیږي، ورتللی سي، ورځي ادیرې ته ورځي، د خپلو قبرو ته ورسي، ادیرو ته ورسي، پروا نه کوي. نور نو دعاګانې باید چې سړی په دغه شپه باندې دعاګانې وکړي، او په سبا ورځ باندې باید چې روژه ونیسي، چې هغه د جمعې مبارکې ورځ د سږ کال د حسابه څخه په هغه ورځ باندې بیا روژه نیول دا سنت طریقه ده، احادیث مبارکانو کې ویل شوي دي. متعددې دعاګانې موږ مخکې بیانو کې هم تاسو اورېدلې وې، ما ذکر کړي وه چې قل هو الله احد ویل دي. ورسره 3 واره سورة یاسین سړی ووایي په دغه شپه باندې. یو پلا دې په دا نیت باندې ووایي چې الله اوږد عمر راکړه په نیکه لاره کې. دویمه پلا دې په دا نیت باندې ووایي الله مشکلات و بلاوې رسده پک. دریمه پلا دې په دا نیت ووایي چې الله بلا کیفه د مسلمانانو څخه د انسانانو څخه مستغني که، الهي ستا احتیاج مې بس دی، ته مې احتیاجونه راپوره که، بل چاته مې محتاجه کوه. دا هم زموږ کتابو لیکلي دي، باید سړی دا ووایي. او حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل دا وایست. ما مخکې وویل چې درود شریف ډیر وایست. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه پیرانو پیر صاحب غوث الاعظم دستگیر مبارک دا دعا کول 3 وار. زه به یې درته وکړم که مو یاد شول. اللهم اذا اطلعت ليلة النصف من شعبان على خلقك فعد علينا بمنك وعتقك وقدر لنا من فضلك وواسع رزقك واجعلنا ممن يقوم لك فيها ببعض حقك. اللهم من قضيت فيها بأفاته فاقضي مع ذلك له رحمتك، ومن قدرت طول حياته فاجعل له مع ذلك نعمتك، وبلغنا ما لا تبلغ الآمال إليه يا خير من وقفت الأقدام بين يديه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. دير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دا کلمه مبارکه ډیر وایست. د شپې باشام چې لمر ولوېدی سبا، در بل سبا سهار در سپېدو پرې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا یو څه شان دي، نور مو تېرو بیانو کې درته ویلي وه. نو سبا شپه د جمعې مبارکې شپه ده. ځانو ته، موږ مسلمانانو ته، موږ ته ټول ته دعا یې وکړئ. عام مسلمانانو ته یې وکړئ، خپلو اقرباو ته یې وکړئ، خپلو ځانو ته یې وکړئ، خپلو بچیانو ته یې وښایست چې دغه دعاګانې وکړي، لمونځونه وکړي، بلې ورځ دپاره هم په وسه پوره روژه ونیسئ، الله تعالی ته خواستې وکړي. الله ته ټول محتاج یو، هر یو خپل در حده پورې تکالیف لرو، مشکلات لرو، چې الله جل جلاله یې حل کړي. الله تعالی د ټولو مشکلات حل کړي. الله تعالی دې پر ټول امت ورحمېږي. الله دې ټول دعاګانې قبول کړي. السلام علیکم ورحمة الله.